تفهیم مونږ وایو چې حاکم علي حقاني چې دی جمعیت العلماء اسلام هغه پوزیشن روزانه مستهم کیږي. مونږ د مالي لحاظ سره ډېر زیات بیکګراوند نشته دی، خو چونکې یو مخلص کارکن دی ډېر وخت نه سیاست کوي، په علاقې کې خدمت کوي، نو هغې خپل یو انداز کې هغه سیاست دی او هغه ته یو بله اهم وکټ را روان ده. پاکستان مسلم لیگ نون چې ډېر اهم رهنما د سلیم مجاهد رشکۍ سره تعلق دی، هغه څه وخت جنرال سیکرټري پاتې شو پاکستان مسلم لیگ نون به ناراضه شوی، اوس به څه وخت مخکې شامل شوی دی او امیر مقام د هغه اهمیت دومره په مسلم لیگ نون کې دومره و چې امیر مقام صوبایي صدر ورته راغلی، هغه موجودګۍ کې د شمولیت اعلان کړی و. اوس چې بل هېڅ کم پاکستان مسلم لیگ چې کوم الاینس وکړو پاکستان پیپل پارټۍ سره خټک حمایت اعلان وکړو مسلم لیگ نون، نو هغې فیصلې نه هغه اختلاف ظاهر کړو او هغه دا ووایي چې زه خپل فیصله کوم. نو دا اطلاعګانې تفهیم دا راځي چې سلیم مجاهد چې دی نو هغې ډېر زر په جمعیت علماء اسلام کې هغې شمولیت اعلان کوي. نو دا ټول کریډټ چې دی مفتي حاکم علي حقاني ته ځي، هغې ډېر صحیح طریقې سره وکټ یې اخلي، صحیح طریقې سره هغې دواړو سایډ پیچ باندې هغې ګیم کوي. نو ځکه هغه ضرورت محسوس و ویډیو بیان کې مفتي حاکم علي حقاني وایي چې ما پوزیشن مستحکم دی او ما سیاسي مخالفین د ما د مستحکم پوزیشن نه غبراو شوي دي، هغې داسې افواګانې پیلاوي، د افواګانو کې حقیقت نشته، زه بدستور ولاړ یم او زه مقابله کوم. بالکل